محترم زد بیان وعرض بندے دغذائی کے ناس میں علماء کرام تشریف فرما دی، مشران علماء کرام دی، مشایخ موجود دی، اخبر منس کی مذاکری مجلس سے مذاکر کو دا دور د فتنو دور د تیارو دور د جلی فتنے دا عروج ہر وقت نوی نوی فتنے دا مشتاق پر نظر سے کہ کفر اور الحاد فحشاء اور عریانات ظلمات اور معصیت جو سیلاب پدغ وقتی اور پدغ دور اخبر امام حفظت کول لا يجلن اور دا یہ مشکل ترین مسئلہ مشتاسو چې څومره خپل روان کیږو او خپل محلي او معاشري کیږو او برادریان کیږو نو هر طرف ته معصیت ته گناہ ته غفلت ته ترغیب کوونکی شی شوق پیدا کوونکی شی دعوت میں داریز ہے اخبر زان دے گناہ میں بچول مشکل اخبر استرگی دے گناہ میں بچول مشکل اخبر غیونا دا دے گناہ میں بچول مشکل اور اخبر جبی دا اخبر تخیلات تفکرات جذبات بیانات دا دے گناہ میں بچول دا مشکل دار مشتاق و مشاهدات داسی دیتیارو دوار دی مخلق پرسته دوار دی عام مسلمانان دی آگری دی اخبر نام نمود يعني يكون حرصا لهر دس دورة عمومي دور بندے صلحاء اتقياء اهل الله انيك خلق اشتاء الله تعالى نور الزيادة وعمومي انه مهار خبر شري خلقه او بيخبل يزرق اليد او حرص دائم کہ ہر سال دعوانی چیزا دیمان آباد اپنا دنیا کی باقی وہ خلق یہ نبی کی یعنی شہرت کا لفگار انن برا دریا کی شہرت کا لفگار للحیات و خلوص داخل کام شماش ہے لیکن اس کا سکون مشاہد خبر اپنا گریوان کی چلا نزاول کی تشریف دفعہ دلائی چیز نزد تمہیں خبر نہیں چاہتا کہوں راضي أقبل الله سيباركم أو كشيء داس الدين يباركم شر دخلك ولي جدار الشواس كشيء الدين مهنات كون عايز خلقنا للشباش يا النور جمال الدين وجهنا الدين قيادات أو سيادات وجهنا دماغ عزتهم إكرامهم بدل دليل آية دغا خيالاتنا أو دغا جذباتنا دي مجا سنة باقي دي مجا أعمال داخلس رب العالمين دي باقي چې دې مارا په څه شي او د ځکه کوم عمل کوم
مجلس باندې او دغه په حضور کې دغه په دربار کې دغه عمل څه قدر هم شته کړی څه وزن هم شته کړی محترمو دا ټولې خبرې د مشر سره او بیا یې سره سره کفري قوتونه یهود او نصارا هغه ډېر زیات په چلګۍ سره ډېر زیات په مکرۍ سره ډېر زیات په منصوبه بندۍ سره او ډېر زیات په جدید وسایلو سره هغه د مسلمانانو په ایمان باندې هم حمله کوي د هغو په افکارو او په نظریاتو باندې هم حمله کوي د هغو په کردار باندې هم حمله کوي مشر څنګه نظر وکړو د مجا چې څومره تعلیمي ادارې چې د مشر د نوجوان نسل دا د خپل تعلیم د حصول لپاره چې کله عالم او صالح او علم ته ځي نو هغه خپل ضروري اصلي علم هغه حاصلوي هغې مهال چې کوم ده په هغه ځای کې هم هغه خلک چې هغه مسلمانان ګمراه کول غواړي هغه جوماتونه او هغه تنظیمونه چې هغه په داسې نوجوانانو باندې محنت کوي چې هغه د هغو د کفري عقاید او کفر او الحاد طرف ته داخله کوي د دې څومره یو ملا کارونه ده تعلیم حاصل کی او خپل نظریات خپل تهذیب او ثقافت خپل عقاید خپل ایمان دا په مسله کې دي نو محترمو دا داسې احوال دي چې دا موږ تاسو